بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې جی دا تاسو ما پرون ویلو چې د نصره ینصرو باب نه بعد د نصره 14 صيغې تاسو یاد کړئ. نو په هغې کې دا یو تصویر ما تاسو سره شیر کړی دی. دې ته تاسو وګورئ. ګورئ دا چې کومې 14 صيغې دي که نه، نو په دې کې د تثنیې دپاره به تاسو الف استعمالوئ، د جمع مذکر غایب دپاره به واو استعمالوئ، او دغه شانتې چې دی د واحد مؤنث دپاره واحد مؤنث غایب دې دپاره به تا ساکن به استعمالوئ. جمع مؤنث غائب د پاره نون زبرنا استعمالوي. واحد مذکر مخاطب د پاره تا زبرتا، او د تثنیه مخاطب د پاره چې دینو د تثنیه مخاطب د پاره توما، او د جمع مذکر مخاطب د پاره توم. د واحد مؤنث مخاطب د پاره تیشو، او د جمع مؤنث مخاطب د پاره تون نشو. واحد متکلم د پاره تو، او جمع متکلم د پاره شو نه. دا دلته میسټیک راغلی ها، دا نه دی، نون الف زبر نه. صحیح شو لګي. اوس راځي د خواته چې دی نو دی خپل دغه ته به وګورئ، د ماضي دي صيغو ته ګورئ. دا 14 صيغې دي. نو اول ګورئ نصارا، بیا چې دی نو دې سره الف جوړ کړو، د دې نه تثنیه جوړه شوله نصارا، بیا دې سره واو ولګوه نو دې نه جمع جوړه شوه نصرو، بیا تا ساکن ولګوه نو واحد مؤنث شو نصرت، بیا هم الف وسره ولګوه نو دا تثنیه مؤنث شو نصرتا، او بیا نون زبرنا ولګو نو دا جمع مؤنث شو نصرنا، بیا تا زبرتا ولګو واحد مذکر مخاطب شو توما. تاسو ما ویلو دا د تثنیه مخاطب صيغه ده، نو دا تثنیه مذکر مخاطب شو. او توم دا د جمع مذکر مخاطب علامت ده. تی د واحد مؤنث علامت ده، واحد مؤنث مخاطب. دا توما او دغه شان دا توما، دا بالکل یو صيغه راځي. نو موږ به حالت ته ګورو چې دا د مذکر خبره کوي کو د مؤنث. خو د مذکر خبره کېده خو دا به تثنیه مذکری مخاطب، او که د جمع د مؤنث خبره کېدل نو دا به تثنیه مؤنث مخاطب وي. او تاسو ما ویلو چې تون د جمع مؤنث مخاطب د پاره راځي. تو چې دا د واحد متکلم د پاره او نه د جمع متکلم د پاره. صحیح شول. نو د دې نه 14 صيغې جوړې شولې. هغه په داسې انداز سره چې ګورئ دا شپږ صيغې چې کوم دي نو دا د غایب دي. دا شپږ صيغې د غایب دي. پدې کې اولنې 3 صيغې د مذکر دي، او ورپسې 3 صيغې چې دا د مؤنث دي. صحیح شو لګي. بیا دا شپږ صيغې چې کوم دي نو دا د مخاطب شولې. نو پدې کې دا اولنې 3 دغه شولې د مذکر شولې، دا ورپسې 3 چې کوم دي نو دا د مؤنث شولې. صحیح شو لګي. نو او دا اخیرنی چې دا د متکلم شولې، دا 2 صيغې چې دي دا زموږ سره د متکلم شولې. نو په داسې انداز سره به تاسو ګوره نصره هلته مونږ ویلي که نه، نصره ینصرو. نو چې نصره کله مونږ یاد کړو نو ګورئ الف ورسره لګوه تثنیه به جوړېږي، واو ورسره لګوه جمع به جوړېږي. تاسو دې الف ته ګورئ، دا الف د جمع دی، دا ویلی کېږي نه ښه، دا ورسره هسې لګي. او نصرت تا یې ساکن دی ورسره ولګوله، همدغه نصرت سره تا الف ولګو نصرتا ته جوړ شو. نصرنا نو دا د جمع مؤنث علامت شو. دغه شان په دې انداز سره دا ټول علامتونه دي. دغه علامتونه ورسره لګوئ. نو کو هغه د نصره ینصرو باب دی، کو د ضربه یضربو باب دی، کو د فتحه یفتحو باب دی، کو د شرفه یشرفو باب دی. اخره کې چینجز به هم دغه راولي، کم چینجز چې په دې 14 صيغو کې راغلي دي. صحیح شول جی. ښه. نو لهذا دا موږ داسې وایو نصره نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتې نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. بیا چې کوم دی نو د دې د ماضي مجهول صيغو طرف ته موږ راځو. ماضي مجهول، ماضی مجهول ته کوم غراله دا بالکل د دې ماضی معلوم په شان دي. خو صرف دومره ده چې د ماضی مجهول جوړولو طریقه دا ده چې اولنی حرف باندې به پیش وکي او ورپسې حرف باندې زیر. بس دا د ماضی مجهول طریقه ده. نو تاسو ګورئ خان نو سوی ته جوړ شو کنه. نو سوی دې ته ګورئ دان دې نو سوی نو سوی نو سوی نو سوی نو سوی، او د سې د اخره پورې زه دا هم نو سوی دی. خیال دې. او اخره کې چینجز هم هغه دي کم چینجز چې تا په دې کې کړي دي. نو لهذا ماضی مجهول کې صرف فرق دا شو چې اولنیز حرف لبه پیش ورکی او دویم لبه زیر ورکی، او هغه اخره کې چې دی نو اخره سره خو به تا حشر کې د دې را سره څنګه چې تا د را د اخره سره دلته حشر کړی دی نو په دې سره کې. لهذا دې ماضی مجهول خپل جوړ شو. نو تاسو ګورئ را رو رت رتا خیالم کړل سرنا دغه خبره دیږي کې دي. خو نصره نته نصره جوړ کنه. ګورئ نصره نصرا نصرو
نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتي نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا صحیح شو لګي. اوس راځو مونږه مضارع معلوم تا. مضارع معلوم چې دی نه دا بالکل آسان دی. مونږ ویلو کنه چې دا باب د نصره ینصرو دی. نو چې کله ینصرو مونږ ته معلوم شو کنه نو دا ټول صيغې بد دي ینصرو نه راوباسو. ګورئ په مضارع کې الف او نون د تثنیه علامت ده. نو چې دا د سره کله ولګو دینه جوړ شو ینصرانی، واو او نون دا د جمع علامت ده. نو دغه د ینصرو سره واو نون لګو نو ینصرون ته جوړ شو. خیالم ده تنصرو دا تا نه ده، دا د مؤنث علامت ده او د مخاطب علامت ده. نو د واحد مؤنث علامت چې کله ته د واحد مؤنث صيغه نو ابتدا کې د یا په ځای باندې بتاوي نو تنصرو به جوړ شي. او دلته چې کم چینجز کول هغه چینجز باخره کې دلته مو کې په دې کې صحیح شو لګي. او ګوره څنګه چې دلته مونږه نون زبر نه لګولې نو د قشان دلته به هم نون زبر نه ولګي. صحیح شو لګي. دا شپږ چې دا د غایب صيغه شولې په دې کې دا اولنې درې د مذکر او دا ورپسې درې چې دا د مؤنث شولې. صحیح شو لګي. اوس دا شپږ صيغې چې کم دي نو دا د مخاطب دي. په دې کې دا درې صيغې د مذکر مخاطب او دا درې صيغې چې دا د مؤنث مخاطب. نو په دې کې ګورئ دا تنصرو عقد دي تنصرو په شان دي. نو ګورئ تنصرو تنصرانی دلته تنصرو تنصرانی دي. خو صرف دومره ده چې دا واو او نون چونکې د جمع علامت دی کنه نو د جمع مذکر نو دلته دام جمع مذکر دا نو تنصرون هم تی جوړ کو خیالم کړی دی. او د واحد مؤنث علامت چې دی هغه یا ساکن او نون زبرنا دا به سره ولګي نو دینه به تنصرین جوړ شي. او تنصرانی عقد تثنیه غ صيغه د اخره کې او نون ګوره دلته هم لګیدلې، اخره کې الف او نون دلته هم لګیدلې، اخره کې الف او نون دلته هم لګیدلې، اخره کې الف او نون دلته هم لګیدلې دي. خیالم کړی دی. او دا نون تاسو ما ویلو چې دا نون د جمع مؤنث علامت دی نو دلته د جمع مؤنث مخاطب غائب سره ولګیدو او دلته د جمع مؤنث مخاطب سره ولګیدو نو دینه تنصر نه جوړ شو. او په مضارع کې د واحد متکلم د پاره ابتدا کې د تا یا د یا په ځای باندې حمزه لګي او په جمع متکلم کې چې د نون لګي نورم اقصی غشولانو انصرو تنصرو. تاسو خیال وکئ په دې دغه کې چې کوم لګي کنه د مضارع په ابتدا کې نو ګورئ دلته یا ولګیدې د درې وانو کې یا لګیدلې دي، د دوانو کې تا لګیدلې، دلته بیا یا لګیدلې، دلته د ټولو کې تا لګیدلې دي، د کې حمزه لګیدلې دي او د بل کې نون لګیدلې په دې ابتدا کې. لہذا دې ته آتین ویل کېږي. آتین حمزه تا یا نون. نو ګورئ دلته حمزه راغلی ده، دلته چې کوم دی نو تا راغلی ده او دلته یا راغلی ده او دیزه کې نون راغلی دی. لہذا د مضارع په ابتدا کې د دې څلورو حروفو نه به ضرور یو حرف لګیدلی یا تا او یا تا حمزه نون دا څلورو کې به خامخا په دې کې یو لګیدلی. صحیح شو لګي. نو مضارع ګوره عقد چې ینصرو ته یاد کو نو د دې تثنیه او جمع او دا ټول صيغې اتوماتیکلی به دغه نه تر وباسي. نو لہذا دا به داسې ویل کې ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو تنصران ینصرنا، تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو. صحیح شو لګي. اوس راځو مونږه مضارع مجهول ته. مضارع مجهول زموږ سره بالکل آسان دی. هغه ګورئ ښه د مضارع مجهول طریقه دا ده چې حروف یاتین نه دي هغې له به پیش ورکي او عین کلمه چې کوم دا هغې له به زبر ورکي. عین کلمه دلته عین کلمه صاد دی که نه ځکه ینصرو دا د یفعلو په وزن دی نو د عین په مقابله کې صاد راځي که نه لہذا دا صاد عین کلمه شوله نو دې له به زبر ورکي. نو ګوره د فعل مضارع جوړولو طریقه بالکل اسانه ده. حروفیاتین له به پیش ورکي. دا حروفیاتین دلته چې کوم هم راغلي دي ابتدا کې نو دې ټولو له دا د پیش ورکړی شوی دی او عین کلمې له زبر ورکو نو دې موږ له مجهول جوړ کو او اخره کې چینجز هم هغه دي څنګه چې تا دلته کړي دي په اخره کې پدې کې خیال دی څنګه چینجز چې موږ پدې کې کړي دي نو دغه چینجز په اخره کې به پدې کې کو نو پدغه کې نور سره رد بدل نشته دی. نو لہذا ګوره ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرنا، تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو. نو په داسې انداز سره چې دی نو دا ویل کېږي. صحیح دی. ها اوس راځو مونږه اسم فاعل ته. اسم فاعل ته مونږ راځو. خدي اسم فاعل به د فاعلون په وزن همیشه وي. فاعلون ګورئ تاسو ما ویل الف او نون د تثنیه علامت دی، دا واو او نون د جمع علامت دی او دا تا چې دی دا د واحد مؤنث علامت دی او دا
الف او نون عقد تسنیه علامت ته خو هغه تا چون کې خطر راکو شو له الف نون وسره لګي او دا تا دو پېشتون غټه تا دې ته بڑی تا ویل کیږي خیالوم دی نو دې ته چې دی نو دی باندې دو پېش ولګوا یعنی مطلب دا چې هم د قناصرون دی د دې سره اخره کې الف او تا دا ولګو نو دا د جمع مؤنث صيغه تاسو له درکې دا شپږ صيغه شوي ناصر ناصران ناصرون ناصرة ناصرتان ناصرات صحیح شولا او د مفعول هغه چې کوم دی هغه د مفعول په وزن باندې ګوره فاعل به د فاعلون په وزن وي او مفعول به د مفعولون په وزن باندې او اخره کې چینجز به عقد کیږي کم چینجز چې تا دلته په اخره کې کړی دي نو لہذا ګورئ عقد چینجز بدلته کیږي صحیح دی او د منصورون په وزن باندې وي د مفعولون په وزن نو ګورئ منصورون منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات صحیح شول دي دا زمون سره وشو اوس راځو مونږه امر ته امر بچ دی نو امر به زمون سره د افعل په وزن باندې وي افعل صحیح شول دا به مونږ ان شاء الله بیا په قوانینو کې په تفصیل سره وایو دا عنصر چې دی نو دا مونږه د تنصرون جوړ کړي د دې تنصرون هم جوړ کړي دي نو ګورئ په ابتدا کې دا تا نه د تا علامت مضارع دا ملری کو او دلته مونږه عین کلمې ته وکتل عین کلمې باندې دا د پیش ته کنه نو دې د وجه نن دلته حمزه مضمومه راوړله یعنی د سي حمزه چې پاغي باندې پاسه پیش وي او دا امر چې دی دا اخر له جزم ور کوي نو لہذا را په شروع په ځای باندې د پیش په ځای باندې سکون راوړو نو اون صورت دا دی جوړ شو صحیح شولا او اخره کې ګوري خا عنصر عنصرا عنصرو عنصري عنصرا عنصرنا ګوري دا شپږ صيغې چې کوم دي کنه دا شپږ صيغې د دې مخاطب د شپږو صيغونو جوړ شوی دی د دې مخاطب د شپږو صيغونو صحیح شولې دي نو ګورئ ها دا عنصر چې کوم دی دا د تنصرون جوړ شوی دی نو د تنصرون عنصر جوړ شو کنه او تنصرانی د دې نه عنصرا جوړ شو ګورئ دا دې ته نون اعرابي وي دا نون اعرابي چې کوم دی نو دا مونږ الته ویلو چې د فعل مضارع له جزم چې دی 15 سيزونه ور کوي ان لما لام امر لای نه دا 15 سيزونه ور کوي نو امر چې کوم په داخل شو کنه نو د امر هم اخر نه نون زیرنی هغه نون اعرابي ته او ورزو صحیح دی دلته دین هم نون اعرابي او ورزو د دین هم نون اعرابي او ورزو او دا چون کې نون اعرابي نه دی دا مبني دی موږ ویلو چې مبني اعراب نه ایکسپټ کړي کې هیڅ قسم چینجز نه راځي لہذا چې مخکې څنګه ونو اپ شانتي بس صرف دومره دی دا تنصر نه دی او ابتدا کې تا موږ وغورځول د تا په ځای باندې په سواد باندې پیش دی نو ابتدا کې حمزه راوړو پاغیم پیش راوړو نو بس حق عنصر نه جوړ شو دا دی حق عنصر نه جوړ شو خیالم کړی دی نو دا موږ په خپل ځای باندې پرې خودو نه ته کوم غراللو نو د نه دا شپږ صيغې هم موږ د مخاطب د دې شپږو صيغونه جوړ کړی دي صحیح شو لګي دا بالکل آسان دی لا تنصر دی ابتدا کې لا ولګوي او اخر کې چې دی نو دلته جزم راولي او دلته نون اعرابي وغورځوي دلته مغورځوي او دلته خدا نون اعرابي چون کې نه دی ځکه دا مبني دی مبني کې چینجز نه راځي نو تاسو ګورئ د دې سره چې لا مونږ اولګو اخر کې جزم وکړو نو لا تنصر ګوره د جزم د وجه نه با کو چرته پیش بغورځيږي کو نون اعرابي هغه نون اعرابي بغورځيږي نو دلته دی 15 د دریو صيغو کې زمون سره سلور صيغو کې پدې کې نون اعرابي دا نو دا به وګورځيږي او دلته به سکون راشي نو ګوره لا تنصر لا تنصران لا تنصرون لا تنصر لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصري لا تنصرا او لا تنصرنا دا په دغه حالت کې ویل شي ځکه چې دا اخره کې مبني دي نو لہذا دې مونږ ته چې دی نو دا د نهي صيغه مونږ ته جوړ کړلې نو تاسو خیال وکړئ زموږ سره دا صرف صغیر او ورپسې دا صرف کبیر په صرف کبیر کې زموږ سره ماضی معلوم ماضی مجهول او دغه شانتي چې دی نو مضارع معلوم مضارع مجهول اسم فاعل امر نهي او بیا لاندې راشي اسمی مفعول نو دا قسمه ګردانونه زموږ سره په صرف کبیر کې راځي او خیال کوو نو دا موږ په صرف صغیر کې ویلو او ال تصير موږ اولنې یو صيغه راغستلې و او دلته موږ دا غي نه 14 وغیرہ صيغه جوړې کړلې خیالوم دې دا زموږ سره باب اولو صحیح دی باب اول دا د نصرن مصدر نه دی یعنی نصر ينصرون یعنی نصر ينصرون اوس راځو باب دوم عربی کې ثانی دی ته ویل کیږي او ما ویلو چې زموږ سره د عربي کې چې کوم دی ثلاثي مجرد کې دا یې برم لیکلي هم دي د ثلاثي مجرد زموږ سره چې ابواب دي نو د باب زموږ سره پکې ضربن مصدر دی او د ضربن معنی د مارنا نو ګورئ ضربن د دې صرف صغیر ضرب یضربون دی یعنی ضرب یضرب
هغه ګوري هغه نصره او ضربه دا خو په یو وزن دي او هغه ينصرو او دا یضربو دي. نو تاسو کو خیال وکړئ ينصرو ينصو يفعو الته د عین کلمې کې پیش راغلی او دلته عین کلمې نه لاندې چې د زیر راغلی ځکه عین کلمه دلته راغله کنه نو دران لاندې زیر راغلی بعینه نصر ينصر باب چې څنګه دی کنه اق باب د ضربه یضربو هم دی او صرف دومره خیال وکړي چې الته عین کلمې لمونږه پیش ور کړو او دلته عین کلمې له مونږه په ماضی کې به زبر ورکو دا خو بالکل سیم ټو سیم دی د نصر ينصر ماضی او د ضربه یضرب ماضی دا بالکل سیم ټو سیم دی دا 14 صيغه عقدي کم چې د نصر ينصر زموږ سره دي صحیح شولا دا ضربه یضرب چې کم دی ضربه یضرب مضارع پدې کې به صرف دا خیال کې چې د عین کلمې له بده پیش په ځای باندې زیر ورکړي لکه عین کلمه دلته زموږ سره را ده خیالوم دی نو پدې را باندې به تاسو څه کوئ زیر براولي خیالوم دی نو ګورئ یضربو دسې بنو ينصر نو یضربو نو بلکې درانه لاندې زیر یضرب یضربان یضربون او تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن او اضربو نضربو صحیح شول دي پدې کې باقی مجهول پاتې شو نو مجهول د شپږو وانو بابونو بالکل یو شانته دي مونږ دا ویلو چې اولنې کلمې له پیش ورکی او دویم له وزیر ورکی په ماضی مجهول کې او په دغه انداز سره بیا راځه نو ضربه ضربه ضربو ضربت الى اخره دا شان مضارع مجهول چې دی نو دام عقد مونږ چې کما الته ویلو په نصر ينصر کې چې حروف یتین له پیش ورکی او عین کلمې له زبر ورکی نو عین کلمه دلته را ده کنه دی له زبر ورکی نو ګور یضرب یضربان یضربون او ينصر ينصران ينصرون او نو ضربه ضربه ضربو او نصر نصر نصرو نو دا ماضی مجهول او مضارع مجهول دا د شپږ وانو بابونو بالکل یو شانتی دي بلکې اسم فاعل هم د دې یو شانتی دي اغه ناصر ناصران ناصرون او دا ضاربون ضاربان ضاربون صحیح شول دي ها د دې اسم مفعول هم یو شانتی دي د شپږ وانو بابونو مضروب مضروبان مضروبون او منصور منصوران منصورون دا بالکل یو شانتی دي صحیح شول دي د شپږ وانو بابونو لہذا تاسو خیال وکړئ د شپږ وانو بابونو ماضی مجهولم برابر دی یو شانتی دی مضارع مجهولم یو شانتی دی اسم فاعلم یو شانتی دی او اسم مفعولم یو شانتی دی نو دا 1 2 3 4 دا سلور سيزونه په صرف کبیر کې د شپږو وانو بابونو بالکل سیم ټو سیم دي بس صرف الفاظ بدلیږي او نور قاعده هم اقیا او قاعده روانه ده صحیح دی د امر ترازو په دې کې لږ شانتي چینجز دي دا غینا چون کې تاسو خیال وکړئ د ضربه یضرب د مضارع په عین کلمې یعنی دران لاندې زیر دی یعنی دلته هم د زیر راغلی کنه اوس چې کله زیر راغی نو دلته بوس حمزه چې تا راوړل دا غین لاندې بم زیر راوړي خیالوم کړی دی الته را د عین کلمه یعنی صاد چې کوم هغه باندې پیښو نو دلته مونږه د حمزه باندې د پاسه پیښ راوړو دلته چونکې دران لاندې زیر دی یعنی عین کلمه نو حمزه لاندې هم مونږه زیر راوړو نو ګورئ دا عین کلمه نه ده عین کلمې نه لاندې کو زیر وی او کو زبر وی دي دوه صورتونو کې بدلته د حمزه نه لاندې زیر راوړي او کو د عین کلمې باندې پاسه پیښ نو حمزه باندې به د پاسه پیښ راوړي نو تاسو ګورئ عین کلمې نه لاندې زیر دی نور سیم ټو سیم دی بالکل عنصر عنصران عنصر عنصری او اضرب اضربا اضربو اضربي یعنی مطلب دا چې دا غي پلاس کې کم چینجز شي او اق چینجز بد دي ضربه یضربو په باب کې موشي نو چې کله اضرب دی یاد کو خلا تضرب خو په خپل برابر شو کنه ابتدا کې لا اولګو بس کار برابر شو لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضربي لا تضرب لا تضربنا صحیح شو لجی باب ثالث سمون راځو یعنی دریم باب ته دریم باب زمون د فتح یفتحون دی فتحا د دې معنی د کولنا نو ګوره فتح یفتحو دا د فعل یفعلو په وزن باندې دي نو تاسو خیال وکئ هغه زمون سره نصارا ضربه فتح سیم ټو سیم دي کنه نصارا ضربه فتح نو اوس ګورئ چې کله د نصارا او د ضربه ماضی معلوم یو شانتی وو نو د فتح هغه ماضی معلوم به هم دغه په شان دي کنه لہذا فتح فتح فتحو ضربه ضربه ضربو نصارا نصارا نصرو صحیح دی جی ها یفتحو کې البته دومره خبره ده چې په دې یفتحو کې چونکی د عین کلمې په مقابله کې دلته تا راغلی دی عین کلمې په مقابله کې تا راغلی دی اوس چې کله تا راغلی د الکشنتي غټو مچ په ریکارډینګ کې برابر راځي عین کلمې په مقابله کې دلته چونکی تا راغلی او تاسو خیال وکړئ تا باندې پاسه زبر دی کله چې پتا باندې زبر شو نو دلته بم پتا پټول باندې زبر راولي نو ګوره یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا
تفتح سشو تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحنا افتحوا نفتحو. نو دا د مضارع دغه 14 صيغې په دغه انداز سره راځي. او ما تاسو ویلو مضارع مجهول، ماضي مجهول، اسم فاعل او دغه شانتي اسم مفعول دا بالکل په یو انداز سره دي څنګه چې هغه نور بابونو دغه شانداري. البته دلته امر ته تاسو راشي نو ګوري ورته چونکه التا پتا باندې ګوري ښا پتا باندې زبر دی نو لہذا دلته هم زبر راغی. او تاسو ما ویلو دا ویلو چې د عین کلمې په مقابله کې کله زبر یا زیر راشي نو ابتدا کې به همزه نه لاندې زیر راځي نو ځکه دا د زیر راغی. نو ګوره افتح افتح افتحو او دغه شان نه شو لا تفتح لا تفتح لا تفتحو. صحیح ده جی. اوس چې کوم دی نو موږ سلورم نمبر باب ته راځو. دا سمعا نه دی، سمع يسمع سمعا. سمعا کې معنا سنه اوریدل ته ویل کیږي. ګوره ها سمع يسمع نو تاسو خیال وکئ دا د سمع او هغه سو هغه ضربه هغه نصره هغه فتحه خیالم کړی دی. لہذا هغه کې تاسو ګورئ د عین کلمې په مقابله کې زبر وو. دلته د عین کلمې په مقابله کې څه شی دی؟ لاندې زیر دی، یعنی میم راغلی د میم نه لاندې زیر دی. خیالم دی. اوس چې کله د میم نه لاندې زیر دی نو بس هم اق شانتی 14 صيغې دي. نصره نصره نصرو نصرت نصرتا دام اق شانتی 14 صيغې دي. خو صرف دومره ده الته تاسو په عین کلمې باندې زبر وي او دلته په عین کلمې نه لاندې زیر وای. نو ګورئ سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما دغه سی پسې زی. او ماضی مجهول خود شپږ وانه بابونه یو شانتی دي. مضارع مجهول ته تاسو ګورئ ښا یفتحو دا اوس چې کوم دریم باب مونږ یفتحو یسمعو سیم ټو سیم دی کنه. لہذا يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحنا نو دقشا يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعون او په داسې انداز سره دا 14 وانه صيغې به تاسو وایي. صحیح دی. مضارع مجهول او مؤقت شانته دي. شپږ وانه بابونه یو شان دي. اسم فاعل د شپږ وانه بابونه یو شان دي. اسم مفعول د شپږ وانه بابونه یو شان دي. دا اسمع چونکه تاسو وګورئ په مضارع کې په میم باندې د پاسه عین کلمې باندې د پاسه زبر نو دلته په امر کې به عین کلمې باندې د پاسه زبر شي نو په خپل به ابتدا کې حمزه نه لاندې زیر راشي. صحیح شول جی. دا بالکل قد افتح پشان دی. افتح افتح افتحوا اسمع اسمع اسمعوا. صحیح شول جی. چې کله دا برابر شو خدام برابر شو لا تسمع لا تسمع لا تسمعوا او د اخره پورې راشه. صحیح دی جی. 5 نمبر باب ته موږ راځو. 5 نمبر باب زموږ سره دی حسبا. صحیح شول جی. د دې معنی د ګمان کرنا پچا باندې ګمان کول. نو دا ګورئ ښا د دې ماضی او مضارع دا حسبا يحسبو حسبا يحسبو. تاسو ګورئ دا حسبا دا د سمع په وزن باندې دی کنه. حسبا سمع یعنی التم د عین کلمې نه لاندې زیرو او دلته هم د عین کلمې نه لاندې زیر دی. نو لہذا تا چې څنګه ویلې سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا نو دغه شان حسبا حسبا حسبو حسبت حسبتا حسبنا د څه پسې ده. صحیح دی جی. ماضی مجهول د شپږ وانه بابونه یو شان قصه ده. مضارع مجهول ته مضارع معلوم تراشه. نو ګورئ جی دا یحسبو کو تاسو خیالو کې دا د یضربو په وزن دی. یضربو یحسبو یعنی التم عین کلمې نه لاندې زیرو او دلته هم دا د عین کلمې نه لاندې څه شی دی زیر دی. نو لہذا یضربو یضربان یضربون نو یحسبو یحسبان یحسبون د څه پسې ده. او مضارع مجهول د ټولو شپږ وانه بابونه یو شان دي. اسم فاعل د شپږ وانه بابونه یو شان دي او دا اسم مفعول هم د شپږ وانه بابونه یو شان دي. اوس راشي ګورئ دا مضارع چونکه د یضربو په شان دي لہذا د یضربو امر سو اضرب اضربا اضربو نو دلته احسب احسبا احسبو شو. خیالم کړی دی. او لا تحسب لا تحسبا لا تحسبو لا تحسبي په دغه انداز سره شو. صحیح دی جی. راځو اوس موږ شپږم او اخیری باب ته. د دې مصدر دوه قسمه استعمالیږي. یو د شرفن ویل کیږي او شرافتن ویل کیږي. صحیح شول جی. او د دې معنی د شریف ہونا کم څوک چې شریف یا غته شریف ویل کیږي. صحیح دی جی. دا باب چې دی نو دې ته تاسو خیال وکړئ دا شرفه یشرفو نه دی. شرفه یشرفو. صحیح دی جی. تاسو کو خیال وکړئ دا مخکینی چې کم بابونه مونږ وی نو دا غي د ماضی په عین کلمې باندې یا زبر او یا زیرو. خدا دا سه یو باب دی چې د دې په عین کلمې یعنی فرا باندې د پاسه پیش دی. صحیح شول جی. او دلته په مضارع په عین کلمې باندې هم پیش دی. د ماضی په عین کلمې باندې پیش دی او د مضارع په عین کلمې باندې هم پیش دی. نو اوس ګورئ هغه ضربه ضربه ضربو او دا به شرفه شرفه شرفو شي یعنی را باندې به د پاسه پیش وي نو شرفه شرفه شرفو او دسه بس مخکې ځه.
دی नोट की मूंग लिखली दी इस बाब में माजी और मुजारी मजहूल और इस मफूल के सीगे नहीं आते ना नाराजी उमूमन دا نه استعماليږي په کلام عرب کې نه استعماليږي خدا د چې تاسو د خپل راوړېدل د لپاره په موږ دلته لیکلي دي ورنه تاسو به چرته د عربو په کلام کې وګورئ شریفه ماضی مجهول هم نه استعماليږي مضارع مجهول هم نه استعماليږي او دا اسم مفعول هم نه استعماليږي صحیح دی دا اساس تاسو دا د زبان جاری کېدل د لپاره هم داسې غیر راوړي دي نو ګوره یشرفو چونکه پرا باندې الته پیشته نو اق یشرفو یشرفان یشرفون دا ابتدایي چې کم دغه دي کنه دا درې ټکی دي به ته چینجز نه راولي دا به همیشه ته اق اخره تر سه لکه څنګه چې دلته پدې کې هغه چینجز نه راوستل کیږي د ماضی معلوم پسیغو کې ها مضارع مجهول اساسو د اساني د فارم دلته راوستل صفه مشبہ ګوري په دې نورو بابونو کې اسم فاعل راځي او په دې شرفه یعنی د فعل يفعل په وزن باندې چې کوم بابي نو پاغي کې صفه مشبہ دغه په ځای راځي او هغه د فاعل په وزن باندې فاعل لکه شریف کریم خیالم کړي حقیر عقیل نو دا ټول د شرفه د فاعل په وزن باندې د صفه مشبہ ویل کېږي او دا په نحو کې ان شاء الله موږ وپیژنو چې صفه مشبہ څه ته ویل کېږي او اسم فاعل څه ته ویل کېږي نو ګورئ اسم فاعل په اخره کې چې کم چینجز کېدل هغه چینجز به د صفه مشبہ په اخره کې کېږي شریف شریفان شریفون او د صفه سزا او شرف تاسو وګورئ چونکه التا ما تاسو ویلو چې کله د عین کلمې په مقابله کې پیش وي نو ابتدا کې به سره ولو حمزه مضمومه براولو یعنی حمزه باندې د پاسه پیش راولو او شرف دا دی راغی لہذا او شرف او شرفا او لا تشرف لا تشرفا صحیح شو لګي تا خو ګوره د ثلاثي مجرد شپږ ابواب شو او د ثلاثي مجرد په دې شپږ ابوابو کې دغه ترتیب او دغه طریقې کارو لہذا په دې انداز سره د ثلاثي مجرد د ثابت دنیا چې څومره هم ابواب دي نو دا د شپږ ابواب نه بار نه ګوره فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل او فعل يفعل دا شپږ ابواب دي د ثلاثي مجرد په دې دنیا کې د کلام عرب کې په قران او حديث کې چې څومره هم صيغه د ثلاثي مجرد وي نو د دې شپږ ابواب نه بار نه وي لہذا تاسو په قران مجید کې وګورئ الله تعالی فرمایي ذهب الله بنورهم نو ذهب وګورئ ذهب يذهب نو دا د فتح يفتح په معنا باندې دي الله جل شانو قران مجید کې ابتدا کې فرمایي ختم الله على قلوبهم نو ختم يختمو دا د ضرب يضرب په وزن دي لہذا د ضرب يضرب چې تا کې میسیږي کړی دي عقبته د ختم يختمو ولا صيغه هم کې دا شانتي کو تاسو مخکې لاړلې الله جل شانو فرمایي چې ډیر شي صيغه دي تبارك الذي اخرجكم من ویل نه کنه ان الذين كفروا سواء عليهم نو كفروا دا کفر يكفروا په وزن دي کفر یکفر نو کفر یکفر دا د نصر ینصر په وزن باندې شو لہذا د نصر ینصر چې کوم باب دی نو عقد کفر یکفر باب دی نو په دې انداز سره د دنیا چې څومره هم صيغه دي کنه هغه به شپږو ابواب د تاسو برابروي پټلې ته یو پیر اور برابروي بس بیا خو دې که تاسو سي مور کړی د نو دا بیا په خپل گاډي رواني خجي بس اوس کو مرګري ست پوس کول غواړي نو بلا ججک ته پوس کول